سلامونه ملګرو بیګا په آی پی ایل کې د لکھنو سپور جائنٹ او د راجستھان روئیل میچ شوی دی. میچ چې کوم دی راجستھان روئیل ډیر په اسانه باندې ګټلې. لکھنو سپور جائنٹ سره افغان کھلاډیان هم شته او چونکې په دې میچ کې هغوی له چانس نو ورکړل شوی. نوین الحق د لکھنو سپور جائنٹ ټیم حصه دی. په دې میچ کې هغه له چانس نو میلاو شوی. نور چې کوم سکور کارډ دی په هغې باندې هم خبره کوو او سپیشلی په دې ویډیو کې به د انډیا په ینګسټر باندې خبره کوو چې کوم ینګسټر راتلونکي ټایم کې به د انډیا د ټیم حصه جوړیږي. زموږ چې کوم پی ایس ایل ټیلنټ دی هغه الریډي تاسو د هغوی پرفارمنس د نیوزیلینډ خلاف وکتلو. پی ایس ایل کې چې موږ سره کم کھلاډیان او هغوی اوس په ټیم کې شامل دي نو داسې امپریسیو پرفارمنس تر اوسه پورې په انټرنیشنل کرکټ کې نه دی شو کړی. اوس د انډیا چې کوم آی پی ایل ټیلنټ دی په هغې باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کوو. سکور کارډ که تاسو وګورئ لکھنو سپور جائنٹ 196 رنزونه کړي دي. 15 کھلاډیان یې آوټ په 20 اورونو کې. کوانټن ډیکاک په 3 بالونو 8 رنزونه کړي دي. راهول چې کوم دی کے ایل راهول دی کپتان دی 48 بال 76 رنزونه. مارکس ټاینس 4 بالونو باندې 0 رنزونه د کړي چونکې تیر شوي میچ کې د سنچري وهلې وه. دیپک هوډا په 31 بالونو 50 رنزونه. نیکولس پورن 11 بال 11. آیوش بادونی 13 بال 18 او کرونال پانډیا 11 بال 15 رنزونه کړي دي. راشئ جی اوس د راجستھان روئیل بالنګ وګورئ. د سره ټرینډ بولټ په ټولو میچونو کې ښه بالنګ کړی. صرف په دې میچ کې لږ ډبېدلی دی چې 4 اور 41 رنزونه ورکړي او 1 وکټ ایستلی د نیوزیلینډ جی کوم چې پاکستان له په دوره نو راغلی. سندیپ شرما 4 اور 31 2 وکټ ښه بالنګ. اویش خان 4 اور 42 وکټ یوه. اشوین 4 اور 39 1 وکټه او چاهل چې کوم دی 4 اور 41 وکټ د هم نه دی ایستلی. اوس کو راشو موږ ورپسې په جوابي بیټنګ کې وګورو راجستھان روئیل. نو راجستھان روئیل دا میچ په 19 اورونو کې ګټلی دی. 1 اور ته پاتې شوی هم دی ځکه دی کپتان چې کوم دی زبردست بیټنګ کړی دی. جوس بټلر ورسره هم ښکلی بیټنګ کړی. په 18 بال 34 رنزونه جوس بټلر جوړ کړي دي. جیسوال 18 بال 24 2 هم کړي دي. سنجو سیمسن په 33 بالونو 71 رنزونه جوړ کړي دا د دی کپتان هم دی راجستھان روئیل. ریان پراگ 11 بال 14 دا ډېر زبردست کھلاډي دی ریان پراگ او راتلونکي ټایم کې بدله د انډیا T20 ټیم کې چانس هم میلاویږي. بیا درو 34 بال 52 رنزونه د هم کړي دي. زبردست بیټنګ د ورسره کړی دی. نټ آوټ کپتان هم پاتې شوی او کپتان چې کوم دی ویننګ ناکس د خپل ټیم دپاره کړی دی. راشئ جی اوس د لکھنو سپور جائنٹ بالنګ وګورئ. میټ هنري 3 اور 32 وکټ یو هم نشته. محسن خان 4 اور 52 وکټ یو هم نه. یش ټاکور 4 اور 50 1 وکټ. ایکسپنسو صابر شوی وکټ یو ایستلی ده. مارکس ټاینس صرف 1 اور کړی 3 رنزونه ورکړي دي او 1 وکټ یې هم ایستلی ده. کرونال پانډیا 4 اور 24 وکټ یو هم نه. امیت مشرا 2 اور 20 1 وکټه او راوی بشنو 1 اور کړی دی او 16 رنزونه د ورکړي په 1 اور کې 1 وکټ یو هم نشته. میچ چې کوم دی راجستھان روئیل په 9 وکټو باندې ګټلی دی. جی راجستھان روئیل دا ځل په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس شو کړی دی. لکھنو سپور جائنٹ چې کوم دی دی هم ښه ټیم دی. نوین الحق د دې ټیم حصه دی او چونکې څو میچونه وشو داسې چې هغه له چانس نه میلاویږي. لکھنو سپور جائنٹ د نوین الحق په ځای میټ هنري له چانس ورکوي. میټ هنري چې کوم دی دا نیوزیلینډ بالر دی چې 3 اورونو کې 32 رنزونه د ورکړي. ایکسپنسو صابر شوی په تیر شوي میچ کې هم د له مکمل او شوی وه دا نوین الحق په ځای جي. نو دا سکور کارډ د آی پی ایل د بیګاني میچ د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.